أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد فقد قال زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام ما من خطوة أحب إلى الله من خطوتين بر محمد وأهل بيت محمد الصلوات. سامعین محترم، محرم الحرام پنځوشتم ورځ ده د عظیم مبلغ شهادت ورځ ده څنګه چیرې هغه نوې کربلا په کربلا کې پاتې و. عظم الله اجورنا و اجورکم بمصاب اهل البيت علیهم السلام. د مولا یو مبارک کلام تاسو محضر کې تلاوت کړو. مولا فرمایش کوي ما من خطوة احب الى الله من خطوتين. مولا تقریبا دغه حدیث کې شپږ شیان ښیي: دوی خطوې، دوی جرعې و دوی قطرې. خطوه دی قدم ته مولوی پروردگار په نږدې دوه قدمونه ډیر محبوب دي. ما من خطوة احب الا الله من خطوتين. خطوة يصد بها مؤمن في سبيل الله. یو هغه قدم چې هغه یو مؤمن خدای لپاره کې اوچات کی د یو مؤمن حاجتونه برآورده کولې لپاره، د یو مؤمن مشکلات برطرف کولې لپاره کوم قدم اوچات شي سجاد مولوی دینه بهترین قدم بل نشته. و دویم خطوة یصد الی ذی رحم قاطع. دویم هغه قدم چې هغه رحم سره وصال لپاره اوچات شي. مثلا خپلوانو خپل منځ کې تعلقات کاټ دي، خودی خپل نفس باندې قدم کې خلو یو قدم یو اوچات کړو، خپل رحم سره خپل رشتہ دارو سره تعلقات برقرار کړل. سجاد مولوی دینه بهترین قدم بل نشته. ما من جرأة احب الى الله من جرأتين. دا حدیث به نام بیا رضا سجاد مولا مبارک زندگی طرف ته مختصر جرأت یی غړاب ته مو تاسو څه د وبچی کو اندی واجنې څه کله وبچی کې بیا جرأه وچی کا پیوی سیلی وی ما چی کا شپګا مولا امام جعفر صادق علیه افضل الصلات فرمایش کوي چې کچېری تو خپل او بدرو حصو کې تقسیم کړي. اول د څه کله چې کله بسم الله دو اله بیا یو ری واحد دو چې کله الحمدلله دو اله، دویمه حصہ دو چې کله بیا د الحمدلله اله، دریمه حصہ دو چې کله بیا د الحمدلله اله وجبت له الجنه. د انسان دوباره جنت واجب ده. کسه اسلام زور ازمایي نه کوي موت سره. اسلام دین آسان دی، ډیر آسان دین دی. او کچېری موت ځان لپاره مشکل جوړ نکو. پس جرأت یی غړاب تا مولا فرمایش کوي ما من جرأتين احب الى الله من جرأتين. اول جرأت غیظ ردها مؤمن بحلم. غیظ و غضب والا جرأه گوند څنګه یو مؤمن وچی کی خو حلم سره
یعنی کله غضبناک شو انتقام خستای شي خو نه غضب نه وکړو انتقام نه وخستو حلیم و بردبار عنوان سره هغه غضب هغه غصه برطرف کړه هغه غصه وچی کله بیا مولا فرمایش کی د بهترین غړاب دی صلوات واستوي محمد وال محمد و دویم جرأت و مصیبت ای مصیبت والا گونٹ دا بہترین دے چویا سی مصیبت والا گونٹ حلم سرا وچی کلو اگا ټولو نه بہترین گونٹ دے ما من کترتین احب اللہ من کترتین دوی کتری پروردگار پنک دی ټولو نه محبوبی دی کترت دم فی سبیل اللہ اوس و شهدا وشول ایوینی کترا ای خدای لیاره کی سدینا بهترین کتره بل نشته و کترت دم ای وخی کتره فی سواد اللیل شپې تیارو کې دا دوی بهترینی کترې دي صدقو شپې کو خبرو کې مولا امام سجاد علیه السلام موت ته وصیتونه وکړل دو هغه عظیم امام دی 38 هجره کې دنیا ته قدم یې خېده دعا کوله زندگی خپل والد بزرګو خپل نیکه سره دعا کوله زندگی مولا امیر المؤمنین سره کړی دی ویل سم مولا امیر المؤمنین سن 40 هجره کې شهید شوه و دولس کوله زندگی خپل قدرمنتر مولا حسن مجتبی سره کړی دی ویل سم مولا حسن مجتبی سن 50 هجره کې شهید شوه واغنا سن 61 هجری عاشورا مزدگار پور خپل والد بزرګو سره وی لسم مزدگار باندې مولا ته امامات ملو شوه دي وسنګ حالاتي لسم مزدگار مولا تقریبا 34 سال امامت کړي دي سالور درش کولا صدیقی تقریبا اختلاف دي زنی 15 دیر زنی 3 دیر سالور درش 15 دیر خود څنګه داور دي اغ داور طرف ته دو روایتو زمن کې تاسو خپل اغه رزلټ راوخلو دوا روایت یو روایت خود امام سجاد علیہ افضل الصلاۃ والسلام نه ده سمولا اغ داور حوالی سره فرمایش کوي ما بمکه ولا بالمدینه 20 رجلا يحبنا اټول مکه او مدینه کې شل کسان د سینو څاغوي مسره محبت کول شل کسان د سینو څاغوي امام محبوب شل کسان نو دا یو روایت دویم روایت شپږم مولا امام جعفر صادق علیه افضل الصلاۃ والسلام دے فرمائش کوي ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاثه مولا ابو عبد الله حسین شهادت نورسته اټول مرتد شول سوای درو کسانو اگر چې دلته بیا علماء یې ارتداد نه مراد هغه ارتداد نه دي چې دین پرېخلو نه دین نه پرېخلو خو په څرګند دی ولایت نه دفاع نشو کوي ولایت نه دفاع نشو کوي صرف درې کسان وو څنګه کې ابو خالد کابلی دی اندیشان سره جبیر ابن مطعم دی و یحیی ابن ام طویل دی دغه درو کسانو نه علاوه بلی چوکیا صلاحیت نه وساغوي امامات دفاع کړی وي یعنی دومره سخت حالات وو د خاص یحیی ابن ام طویل په بری کې کله حجاج یوسف ثقفی ملعون گرفتار کړو دغه یحیی مولا امیر المؤمنین ته بعد رټوي قسم منبرونه علی الاعلان سب کې دو اهل بیت باندې یحیی ابن ام طویل انکار وکړو روایت کې دی خپې ول سونه کاټ شول شهید شو یعنی څومره ساخت دا اور وڅې طرف ته مولوی یې شل کسان نو څه مسلمانه کړي بل طرف ته صرف درې کسان وڅ هغه دفاع کوي شوا هغه په څرګند دي امامات نه دفاع کوي شو درې کسو دغه داور کې امام ته امامات ملو شوی دغه داور کې امامات فرایض انجام کړی دي څه دي کې
کربلا نه کوفې پورې سفر، کوفې نه شام پورې، بیا کربلا نه بیا مدینه. خو داسې نه و چې دغه پابندیان صرف دغه سفر دوران کې نه وي، چې کله مدینې ته راغلله مولا محاصره و. مولای جمعه خطبه نشو ورکوای، مولا مجلس نشو برگزار کوای، مولا سره چوک نشول ملویدای. خو بیا مولا حکمت عملی وکړه، داسې طریقای اپنو کړله چې هغه اسلام می نابې ټولې دنیا ته ورسول. داسې زمینای فراهم کړله چې امام سجاد نه وروسته امام باقر علیه السلام ته هزارها کسان بیا درس کې کېنستل. دا زمینه سازی و ته امام سجاد کړي وه، وگرنه هغه معاشره هغه اخلاقی انحطاط دینه غوټ دلیل بل څه کېدای شي چې هغوی جامې سره رغلي و حجت خدا قاتل دپاره. کربلا اجتماعي عنوان سره لښکارې کړی و حسین په خلاف، یعنی هغه اجتماع څومره پستو اخلاقو مالکه وه. دې طرف ته اشاره کوم رسته داسې معاشره کې سجاد مولا ته امامات ملو شوی دی. خو سجاد مولا څومره بهترین حکمت عملی سره خپل پیغام خلکو ته رسولی دی. هغه پیغام ته اشاره نه مخکې د مولا اتو انو کولو عمر یوه واقعه دی چې مجلسی بزرګوار بهار کې ناقل کړي دی. دې اورېدلې دپاره تاسو بلند اوسره صلوات واسطه محمد. مجلسی بزرګوار فرمایش کوي چې ابراهیم ادهم هغه خپل یو مرګلي سره حاج ته روانو، قافلې سره، خو قافلې نه پاتې شول، لیارې کې ورک شول. قافلې نه ډېر خفه و، بیابان و، صحرا وه، څه الوګې تندې ویلې سمنونه ټول هغوی سره و، قافلې والا سره. ډېر حیران و ابراهیم ادهم، یې چې انداسې ګبراهټ کې روان و، سفر د طی کوو چې یا منم هغه بیابان کې هغه ریګستان کې یو اتو انو کولو بچای ولیدو چې المنځه باندې ولاړ دی. خو داسې خضوع و خشوع سره د لمونځ کوي چې امونه خپل ګبراهټ یې یاد نه وبسلو. راغلم دې سره څنګ ته کېنستم، پېژندلم نه څه څوک دی. چې کله لمونځ یې تمام شو ما ورته ویله څه او بچیه ته خو یا تو یا نو کولو یې اوسه پورې خدا باندې لمونځ واجب نه دی. دغه لک و دغه صحرا کې بیابان کې ته څومره انحماق سره څومره خضوع خشوع سره المنځه کې مشغول یې، تا باندې خو تکلیف نه دی رغلی اوسه پورې. ما ته د یوه جمله یی څه ابراهیم ما نه پېژندلو، ما ته یې نامه اخسته ابراهیم چې تا قبرستان چکر د لګولی دی. ما ورته ویله ها قبرستان کې به د ډېر داسې قبرونه لیدلي وي چې هغه یا تو یا نو کولو بچیو دي. ما باندې ټیک دی لمونځ نه دی واجب، خو لمونځ یو ارزش دی، لمونځ یو ویلیو دی. پکار دی چې اما عملنامې کې دغه ارزش ولیکلی شي. اما عملنامې کې لمونځ وي کیدای شي زه همغو کسانو نه وم چې ما یا تکلیف نه مخکې یعنی بلوغ نه مخکې ما ته مرګ راشي، چوک خبر دی. دې وجې نه د لمونځ کوم. ما ورته ویله څه آقا دا راته وایه څه روان چېرته یې، سواري د کومه دی، زاد راه د څه شی دی. دی بیابان کې نه د سره سواری شته، نه د سره لیارې خرچه شته. و قصد چې د ما ته دیی څه راحلتی رجلایا، ایما سواری ایما خپیدی، یعنی پیدل روان یم. زادی تقوایا، ایما زاد راه تقوا ده. قرآن چی ان خیر زاد التقوا و قصدی مولایا، خپل مولا ته روان یم یعنی حج ته روان یم. مو ته ویله سامان خوراک ولا سامان چی د سره شته؟ ما ته دی څه دی وخت باندې ما یو جوان ولیدو چې هغه راغلو دسترخوان یې وغړولو، دسترخوان باندې خوراک و چکاک ولا سامان ولګېدو. ما تعجب کې نور اضافه وشو. ما ویله څه نه د دا پېژندم نه د تا پېژندم، دا چوک دی ته چوک یې. ما ته د کا څه دا سید ساجدین زین العابدین مولا دی و زه خضر نبی یم چې دی انتظام دپاره زه پروردګار عالم مکې پورې ما ته دا ذمهداري راکړې دی چې زه دې مهمنوزي وکړم. هغه عظیم امام واقعا څه حق داور کیا ساتو انو کولو موت ته څنګه خروغدار سره کوي. و امام دپاره دغه خبره مهمه نه دي چې هغه یا تو کولو وي یا جوان وي یا سپینګیری وي یا زنده وي یا دنیا نه لوړ شي. نه، امام هر حالت کې امام دی.
خو څنګه انداز یې اپنو کړو خپل هغه الهي پیغام دنیا ته رسولې دپاره ټولو نه اول امام شاګردانو انتظام وکړو. څه علما یې چې تقریبا امام 173 شاګردانو تربیات کړي دي. یو سل 83 شاګردان خو شاګردان وو. داسې شاګردان چې دغه ټوله بیا هر یو د امام باقر علیه السلام او امام صادق علیه السلام داور استادان جوړ شول. هغوی نه مثلا یو ابو خالد کابلی دی، یو ابو حمزه سومالی دی. چې ابو حمزه سومالی په باره کې یې څلورو امامانو امامات زندګۍ دار کړي دي. څلورو امامانو چې دې په باره کې امام رضا علیه افضل الصلاة وسلام فرمایش کوي چې ابو حمزه سومالی مثال خپل زمانه کې داسې دی لکه سلمان و لقمان مثال. سلمان فارسی یا لقمان حکیم لکه څنګه هغوی مقام و اندی شان سره ابو حمزه سومالی مقام دی. شپږم مولا محضر ته یو ورځ باندې مولا ته پاته ولګېده چې ابو حمزه سومالی کوفی اوسېدونکی و، راغلی دی حاج ته او بیا مدینې ته راغلی دی. مولا سړی اوس یې واستولو چې ابو حمزه لږ راوغواړه. نامه یې وه ثابت ابن دینار. چې کله یې راوغوښتو مولا دوی سلام و عرض ادب نه وروسته ابو حمزه مولا ته سلام وکړو. هغه نه وروسته دوی ته ابو حمزه راشه مو سره څانګ ته کښېنه. ای تو څانګ ته نستي وجې نه دی مو زړه ته سکون میلویږي. داسې شاګردانو یې تربیات کړي وو چې دوی زرې سره هغه پیغام دنیا ته ورسولو. دغه ابو حمزه سومالی اول ملاقات مولا امام سجاد سره کوفی مسجد دروازې باندې یا کوفی مسجد کې شوی. خپل یې چې زه کوفی مسجد کې عبادت باندې لګیا یم، مشغول یم عبادت کې. څه دی وخت باندې یو جوان راغلو المنځ باندې ودرېدو. خو څنګه المونځ زه متوجه کړم ځان طرف ته خضوع خشوع گویا د کوفی در و دیوار د دغه جوان سره ذکر کوي، تسبیح و تحلیل کې مشغول دی. څه کله المونځ تمام کړو مسجد نه بهر روان شو. مونږ وپېژندلو غلام ته دی. غلام د چوک و مدد کو نه دو پیژندلو د امام مولا زین العابدین فخر الساجدین علیه افضل الصلاة والسلام دی. یی چې زه راغلم مولا قدمو باندې مو ځان واچولو. مولا ز الله سره اوچات کړو مدد کو سن ابو حمزه سجده صرف پروردگار ته جایز دی. اوچات کړم کسه امام هر یو کلام مو ته پر اوچات دی. اوچات کړم ته ویل سنا هغه نه ورسته د موت ما عرض وکړلو چې ابن رسول الله ویلي راغلی وي کوفې ته. موته کو ابو حمزه کچېرې انسان ته پاته ولګېږي چې کوفې مسجد کې د المنځه څومره ثواب دی وړ بچي په شان ته په خپېړو به دروشي. هغه نه ورسته د موت یې چې غواړي خپل نیکه امیرالمؤمنین زیارت در باندې وکړم. موته ویل ها ابن رسول الله ځان سره یې بوتلو. هغه وخت دا مولا امیرالمؤمنین قبر پاته چاته نه خو امام سجاد علیه السلام ته پاته ورای وستم یو قبرستان ته یوې صحرا ته یو ځای کې ودرول. موته دی چې دلته دا زیارت ولویله زیارت امین الله. یعنی دغه شاګردانو ذریعہ سره هغه پیغام بیا ورسولو زیارت امین الله. خپل زوی امام باقر علیه السلام به لاس ونیولو را به وستو هغه قبرستان ته هلته به زیارت امین الله الویله الوستل. زیارت امین الله کې اوس څه شی دی امام سجاد علیه السلام طرف نه موتو ته ملاو شوی دی. خدای موتو سستی بولی بدقسمتی بولی یا څه بولی څه د اهل بیت او آثارو نه غیر استفاده وکړه موتو نه غافل پاتې شوي وو. یوه معاشره هغه کچېرې عروج طرف ته ځي هغه بل ذریعې سره نشي تلای. هغه صرف او صرف د اهل بیت او تعلیماتو سره تلای شي. امامت او معاشره کا اخلاقی انحطاط شکار دی. واجه صرف دا د اهل بیت او فرامین مپریخلی. اول ځان ته بیا تاسو ته به عنوان مثال مثلا صحیفه سجادیه تنتاوی یو اهل سنت عالم دی. هغه یې چې دغه کلام په باره کې زه څومره تحقیق کوم دغې نتیجې ته رسېږم چې دغه کلام مافوق کلام بشر دی. ای بشر کلام نه دی ما تحت کلام خالق. صحیفه سجادیه چې دې ته یایي اخت القرآن په نامې باندې مشهوره دی. صحیفه سجادیه زبور آل محمد په نامې باندې یا انجیل آل محمد په نامې باندې دغه صحیفه سجادیه مشهوره دی. خو ما څومره اهتمام دی دې سره ما څومره اهمیت ورکړی دی صحیفه سجادیات اندیشون سره نهج البلاغه ته ما څومره اهمیت ورکړی. کسې اغیار و اقوال واوروي
دې دپاره څه موت هم متوجه شو خپلو اهل بیتو اثارو طرف ته. جارج چورداک ټولو یې نام اورېدلی دی، مسیحي دی، رایټر دی، مصنف دی. هغه خپله لیکي چې مو نهج البلاغه اول نه اخله اخري پورې 200 اورې تلاوت کړي دی، پړو م کړي دی. یو اورې نه، دوه اورې نه، درې اورې نه، 200 اورې. ما ورته کیدای شي چې اوسه پورې معلومه نه اوسه د نهج البلاغې کې نه چی دي. واقعا افسوس والا خبره دی. نهج البلاغې کې چی دي؟ ایچا والا خبرې دي او څنګه انداز کې دي. نو زه څنګه دغه معاشرې ته بیا د مولا امیر المؤمنین هغه پیغام ورسوم چې هغه معاشره نهج البلاغې نه دی خبره. هغه یې سمو 200 اورې تلاوت. دا خو پرېږده د ابن ابي الحدید معتزلي شارح نهج البلاغه چې نهج البلاغې باندې اشاره لیکل، هغه خپله یایي چې ما ټوله نهج البلاغه اول نه اخیره پورې 100 اورې تلاوت کړه، خو خصوصا یوه خطبه نمبر 221 ما 1000 اورې د قرائت کړی دی. یو سرواری خطبه 221 و آر واری سمو تلاوت کوله نوی نکته برته ملوی دی، بدان به ملرزیدو گویا چې مولا امیر المؤمنین دا خبرې موته کوي. ابن ابي الحدید معتزلی کسه نهج البلاغین نه یم خبر، صحیفه سجادیین نه یم خبر، زیارت امین الله نه یم خبر، زیارت جامعه کبیره نه یم خبر، زیارت 40 نه یم خبر، زیارت عاشورا نه یم خبر، اندسی نور دعاونو نه یم خبر. نو زه څنګه بیا اهل بیت سیرات باندې عمل وکوم؟ کومه نه زه اهل بیت سیرات باندې عمل وکوم؟ زه بیا څنګه وایم اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد؟ خدای ما زندگی اهل بیت زندگی قرار کی چې زه سره اهل بیت زندگی نه خبر نه یم. پس صحیفه سجادیه ذریعه سره زیارت امین الله سره هغه پیغام خلکو ته ورس. زیارت امین الله کې څه شی دي؟ سجاد مولا پروردگار نه 14 حاجتونه غوښتي دي، 14 خبرې پروردگار نه غوښتي. هغه حاجات ته څنګه سجاد مولا وغوړي. مو ته کیدای شي سار ارڅ وغوړو، سجاد مولا ارڅ نه غوړي. لګ وخت زیارت امین الله کومې نقطې سجاد مولا پروردگار نه غوښتي دي، مو ته یو وغوړو. 14 سجدونه. اللهم اجعل نفسی مطمئنة بقدرك راضية بقضائك ملئة بذكرك ودعائك محبة لصفة أوليائك محبوبة في أرضك وسمائك. دغه صفات سجاد مولا پروردگار نه غوښتي، ما ته ویلي چې تان دغه شیان وغواړه. هر څه ما غواړه خدای نه. زیارت امین الله ذریعه سره هغه پیغام ما ته ورسولو. شاگردانو تربیات ذریعه سره هغه کې ابو خالد کابلی غونډه کې، ابو حمزه صومالی غونډه کې هغه شخصیات ذریعه سره ما ته پیغام را ورسولو. دویم دریم غلامانو خستلی یا غوی تربیات او آزاده ذریعه سره ما ته پیغام را ورسولو. کسه ځنو نقطو طرف ته تاسو متوجه وي. ځنه احکام د سیدی اسلام کې چې اسلام لمخ کیا وو، اسلام راغلو هغه خبرې ډایرکټ ځنه ډایرکټ ختم کړي، ځنه باندې لږ وخت تیر شو. کومې څه ډایرکټ ختم کړي؟ مثلا بت پرستی ته مهلت نه دی ور کړي. څنګه پیغمبر راغلو ډایرکټ ویل قولوا لا اله الا الله تفلحوا، ویو لا اله الا الله، یعنی بت پرسته اواله نه بایکاټ. ایوی ورځې پاره قبول نه دی کړي، ایوی ورځې پاره تسلیم نه دی کړي بت پرستی. اندی وجنه ان الشرک لظلم عظیم. خو ځنه امور د سیو هغوی ته لږ مهلت ور کړی دی. هغوی کې یو اندغه غلامانو کوم کانسپټ وو. ځنه کسان اعتراض کوي چې اسلام آزادۍ اسلام آزادۍ نه را لګی د غلامۍ ویلې. غلامۍ اسلام نه دی راځي جګړې، اسلام نه مخکې غلامي وا، خدا اسلام بیا هغه غلامي ختم کړی دی. راځي نه دی کړی، ختمه کړی. مثلا تاسو به توجه کړی وي متعددی خبری دی واقعات دی. ځنه ځای کې یې څه کچېرې روژه دو خوړه کفاري عنوان سره غلام آزاد کا ناظر دو منل غلام آزاد کا. یعنی د سیورورو موت ذهن غلام آزادې د پاره غلام آزادې دومره ثواب دی، دومره ثواب دی. موت مانوس کوي وسره چې د غلام ستل خکار نه دی، آزادې خکار دی. سجاد مولا بنده سی کول، هزارها غلامان به واخستل، بیا یو کول تربیات ور کولو. یو کال چې چاته سجاد مولا تربیات ور کی، هغه بیا غلام نه پتیږي، یو عظیم معلم جوړیږي.
قاضي طبعی بزرګور په بری کې آی هغه چا چې هغه شګرده څو میاشتې اپنو کړي هغه د عرفان منازل ته رسیدو چې ته قاضي بزرګور چې ته امام سجاد چې قاضي بزرګور چې ته تربیات ویر کې څو میاشتې هغه نه عارف جوړیږي او چې سجاد مولا چاته یو کول تربیات ویر کی هغه نه عظیم عارف جو مثلا هغه مثالونه نه یو مثال د عبد الله ابن مبارک څخه کله مدینه ته رسي هغه قصه تاسو ذهن کې ده کا سلی ده ټول مدینه خلک وروتلی دي دعا د کوي یی سزا کې نستم مولا مخ کې یو غلام سار سجده کې لګولې دي ایوا جمله دی لا ارفع راسی من السجود خدای سجده نه سار نه و چې تم څو پوری د باران نازل نه دی کړي عبد الله ابن مبارک یې څه تعجب کې شو بده څنګه دسي عجيبه غټه خبره وکړه زکین استم سلک سود بعد هوا بدل شو ور روغل بارون شروع شو اټولو هغه مدینی خلک خوشحال شول سیمو دعا قبول شو عبد الله ابن مبارک یې سنای تاسو دعا نه دی قبول مو ته پاته دی چا دعا قبول خوره نه پرخلو نه د پرېګدون ورا ساری سجدې نه اوچات کړو ورو سروان شو چې سترګې مغړولې د سجاد مولا خونی دروازې باندې نو توي سجاد مولا یې خونی کې تربیات شوی یو غلام وو یعنی غلام آغا حیثیت آغا مقام تا رسیگی چا آغا وی پروردگار او را پوری سار سجدین نو چتا هم سو پوری دا بران وی نازل کرے نو کبھی سجاد مولای و خبر وکی اندی واجنا خو حبابا ایوا مومین ده سجاد مولا آغا کم ولایتی تکوینی تکات پروردگار طرف نمیلاو ده حجت خدا تا حباب آغا مومن ده چه تاریخ کی دیتا کم خاصیات ملاو ده بلی چوتا نده ملاو صرف اندیوان مومن و چه دیتا ملاو ده چه خاصیات تو صبح حیران شوی امام امیر المؤمنین واخلا امام رضا علیه افضل السلام پوری دغو طولو ائمه و زیارات یا کرده ده و دوی نه امامات ناخ کیا غوختی ده مولا امیر المؤمنین واخلا کلینی بزرگوار اصول کافی کیا دا نقل کړي امام امیر المؤمنین اوخلا اتم امام پوری دا ټول امامون لیدل یادي او تویل دي سم علماء ته امامات نه کاروکا یی چې واوري باندې مولا امیر المؤمنین محضر تر اوغلا اندغه حبابا اکوفی اوسیدونی دی بنی اسد قبیله سره تعلق لري مولا خالقونه مختلف سوالونه کوي حباب اوغلا یا ابو الحسن تو سے امامات نه کرته وخه ته کو حباب هغه شګي څه پرتی دی هغه شګو نه لګي شګي روخله روړه شګي روړي حباب یې سم مولا امیر المؤمنین په وړاندې هغه شګي پیش کړلې مولا سره کوم امامات مهر وو هغه شګو باندې ولګولو بالکل اماغه شی نقش هغه شګو باندې ثابت شولو لکه څنګه مو ته سټمپ لګو کاغذ باندې خو کاغذ باندې نه شګو باندې ولګېدو کسه امام د پاره د خبره مشکل نه دی د پروردگار عالم هغه طاقت ور کړی دی و موت د دای حبابت د دای حبابا دا شګي ځون لري نه کی چوکات سمونه ورسته رچی امامات داوا کوي کای مو غوند کی سټمپ دغه شګو باندې ولګېدو هغه امام صادق دی کچيري اندسي داوای وکړه سټمپ نه ولګېدو هغه امام کاذب دی حباب یې صلوات واستوي محمد والی محمد حباب یې دین ورسته مولا حسن مجتبی دا ورغلو زه څولې دو مولا ما باندې غاګ وکړلو حباب رغلی سمونه امامات نه کو غوړي موتی له هغه ابن رسول الله رغلی هم چې امامات نه کړته خو د کو څه شي څه دید سره هغه راوړه اشګي مخ تکړه امام اماغه شي مهر امامت دی باندې حساب شو هغه ورسته مولا حسین دا ورغلو مولا یا ما باندې نگاه پرې وته مت دی حباب رغلی سمونه امامات نه کو غوړي موتی له هغه ابن رسول الله مت دی څنګه شګي راوړه مولا ابو عبد الله حسین اندی شان سره راتلا دغه امام سجاد ولا کیسه ورسته بینه امام باقر علیه السلام امام صادق علیه السلام امام کاظم علیه السلام امام رضا علیه افضل السلام ملاقات کړي دي هغه نه ورسته انم یاشتیال ته زندگی کړي دي امام نه هغه امامات نه غوښتي دي هغه نه ورسته وفات شوی دي امام خپل مبارک کمیس ور کړي دي کفن ونون سره بیا دافن شوی دی رسی امام سجاد آورتا امام سجاد رسی کسا نورو امامانو تا سروغلا یو 2 منټه ولګیدل امامات نه کوته ملوشوا خپل یې چې کله د مولا سجاد محضر ته راغلم امام سجاد المنځ باندې ویلورد کسا سید الساجدین دی
زین العابدین دی، یو وخت نه هر وخت عبادت کې مشغول وو. هیڅ ډېره انتظار شوم، ستړي شوم، نږدې راغلم ابن رسول الله وشه زه نور انتظار نشم که 114 کاله مدي مولا ستړي یم، 114 کاله کسا ولایتی تکوینی وقت شوی رب طرف نه کوم تکات امام ته ملاو دی. یې څه ماته مخ راوړولو حبابه دعای وکړله پروردگار عالم هغې حبابه ته چې 114 کاله عمر یې و جواني ورته میلاو شول. لکه څنګه یوسف دعا وکړه زلیخا ته جواني وپا شوه، همداسې سجاد مولا دعا وکړه حبابه ته جواني میلاو شوه. هغه نه وروسته د ابن رسول الله ما چهرې باندې برس دبیدي، خلق د مونه نفرت کوي، لږه دعا راته وکړه. هیڅ دعا یې راته وکړه، هغه چهرې نه یې هغه دبیه لرې شولې. یعنی امام هغه دی پروردگار عالم لکه څنګه عیسی روح الله ته هغه ید مسیحیایي ورکړی و چې چا باندې تیر کړلی شفا به ورته میلوېده. چېته عیسی چېته فخر عیسی سجاد مولا پروردگار عالم یوسف ته دعا هغه یوسف علیه السلام مبارک زبان کومه دعا وته زلیخا ته جوانی میلاو شو و چېته یوسف چېته فخر یوسف سجاد مولا. یعنی پروردگار عالم دوی ته هغه ولایت تکوینی ورکړی دی چې دوی لاس کې شفا یې ګرځولی دی، دوی لاس کې هغه زړبډۍ نه جوانی یې ګرځولی دی. و دنیا والا ورته انده عیسی دنیا والا جنت یو داسې ځای دی چې هلته نه بیماران شته نه سپین ږیري شته. جنت به هغه څیز هغه صحت سره روبروي و جنت به هغه څیز هغه جوان وي و دغه جوانې دنیا کې چوک چاته ورکوای شي اعمال ته جنت کې هماغه وارثان دي. دنیا کې که چوک چاته جوانی ورکوای شي نو هغه زین العابدین دی. دنیا کې که چوک چاته شفا ورکوای شي نو هغه زین العابدین دی. دنیا کې زین العابدین دی، د جنتو تقسیمونه او د جنتو سردار زین العابدین دی. ولایت تکوینی پروردگار عالم طرف ته دوی ته میلاو شوی دی. لکه څنګه عیسی ته ولایت تکوینی کې تصرف دی، لکه څنګه یوسف ته، لکه څنګه نور حجج خدا ته، انداسې امامانو ته میلاو شوی دی. عبدالملک په باره کې هیڅ عبدالملک حاج ته طواف دوران کې یو جوان ونه مخکې دی خو پیژندي دی نه، جوان داسې منهمک دی، داسې خضوع خشوع سره طواف کې لګیا دی چې سر ته بادشاه ورپسې دی. بادشاه ته د اهمیت نه ورکوي، خپل اخ عظیم بادشاه سره رابطې کې دی. دا بادشاه غرور و تکبر کې دی. دا جوان مونه څنګه مخکې دی لیاره ته نه پرېږدي، نور اټولو لیاره پرېږدوله. دا جوان د ما ته ویلې توجه نه کوي. ای بادشاه خپل یو غرور وي یو تکبر وي، خدای دنیا خلکو نگاهی د جوان ته کولو ځان یې ورپسې راورسولو. ته کو جوان ته چوکې ټولو لیاره پرېښله، ته ویلې ما ته لیاره نه پرېږدي. و ته کو څه ما وجنې تا لیاره تانګه نه دی، زه راغلی یم تا سره م کار نه دی، ما خپل خالق سره کار دی. یوه جمله دوته جوان څه کله خپل تعارف وکړو، و ته کو ته زین العابدین، و ته کو مولا زین العابدین، ای تا مولا، ای تا بابا ابا عبدالله الحسین قاتل خو زه نه یم. کسی یو قسم ته انداز نه پته لګي چې امام سجاد علیه السلام جهاد کړی دی، لکه څنګه مولا ابو عبدالله حسین جهاد کړی دی. یوه بادشاه په مخ کې څه خلکو یې خبرې جرأت نه و. سجاد مولا داسې جواب یې کړو هغه بادشاه ته، و ته د کا چې امام والد بزرګوار چو قاتل و هغه د جهنم ایندھن جوړ شو، که تیا داسې اقدام کول غواړي ته به خپلې سزا ته رسېږي. و ته کا مولا ما دا مقصد نه دی، زه بادشاه یم غواړم چې تو سره مدد وکړم، ما سره ډېر مال و دولت و جایداد دی. یعنی پاته ولګېده چې مال ذریعې سره مولا باندې خپل هغه فخر فروشي کوي. یو وارې مولا خپلو مبارکو مټو نه ابا لرې کړله، ځمکې باندې وغوړوله. و ته د کا عبدالملک دلته لږې سترګې وغړوه. یې څه کله عبدالملک سترګې وغړولې بېهوشه پرېوتو. څه کله هوش کې راغلو، ته د کا څه در باندې وشول؟ ته د کا ما سترګې وغړلې د امام سجاد هغه مبارک ابا ټوله درو جواهراتو نه ډاکه وه. و دا درته عیسی عبدالملک دغو لګو لګو مال و دولتو ذریعې سره مو باندې فخر فروشي ما کوه. دا ټوله کائنات پروردگار عالم مو اجینه جوړ کړي دي. که د تا ته 5 روپۍ میلاو شي د مقصد دا نه دی چې مو سره هیڅ نشته، نه مو سره دا ټوله کائنات دي خو مو ته ضرورت نشته.
تو هغه عظیم امام دی. پس څنګه راورسوله موت او ته هغه اسلامي نابي څنګه راورسولو؟ دعاونو صورت کې شاګردانو تربیات ذریعے سره. بل یو مهم کار څه مولا کړی دی، تاسو زحمات امام هغه د کربلا یاد کچری ننی کربلا یاد باقی دی، دا صرف اور صرف د امام سجاد علیه السلام هغه کوششونو اثر دی. لکه څنګه اولیای مکرمه په باره کې کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود، اندیشان سره سجاد مولا په باره کې څه کربلا به کربلا کې پاتې او کچری سجاد مولا نه وي. هغه خطبه د یزید دربار کې و اندیشان سره نور مراحلو کې دنیا ته وخیل څو دنیا ولو د کربلا کې چوک شهید شوی دی، دنیا ته وخیله. عاشورا موت ته سجاد مولا را ورسوله، هغه عظیم مبلغ دی. څنګه را ورسوله عاشورا؟ اصحابو جامع دی او تدکو اصحابو 3 ورځې اسلام کې ډېرې سختې وي. ټول متوجه شول کومې 3 ورځې؟ که څه اول کې هغو روایاتو طرف ته متوجه وشو مولا مصائب نشول الوستای خلکو منځ کې پابندي و ور باندې جمعې خطبه نشول الوستای چا سره نشو ملویدای. ټول متوجه شول کومې 3 ورځې مولا؟ نو مولا ته فرمایش کې اول د احد ورځه څه پیغمبر فرمایش کوي ما وقفت موقفا اشد من هذا. څه کله حمزه سید الشهدا جنازه باندې ودرېدو پیغمبر د فرمایش کوي دینه سخت ورځه ما باندې بل نه دی تیر شوی څه زه د خپل تر جنازه قسم څه وینو سره رنگینه دی مبارکه جګری هغه هنده جګرخواري خپل غاخو کې مثلا خپل خلی سره خپل غاخو کې چباو کړي دي. پیغمبري چې دینه سخت اوري مولوی څه اول سخت اوري هغه دویمه سخت اوري جنگ موته کې څکلا جعفر تیار بزرګور شهید شو سیاغه شهادت خبر څکلا امیر المؤمنین ته ملاو شو مولود والا سونه ملي باندې کې خلل انفسم زهري مليام موت شوا. لکه څنګه کربلا کې الکامی کې نور باندې عباس الوداع سره مولا عبدالله حسین والا سونه ملي باندې کې یخیدي. اندسی جعفر الوداع سره مولا امیر المؤمنین والا سونه ملي باندې یخیدي. انفسم زهري بیا مولا یې جعفر څه شهیدی دو روجای و تندی حالات کی شهید شد. دویم سخت اوریزه جنگ موتا و دریم اوریزه بیا سجاد مولا سلگی و آخست لا یوم که یوم الحسین خوی واوریزه حسین اوریزی گنده کی نوا ویلی جنگ بدر کی جنگ احد کے مقابلے والا مشرکان ہو جنگ موتا کے مقابلے والا کافران ہو کربلا کی خطولا مسلمانان را جامع شوی ہو. لا یوم کا یوم الحسین ازدلف علیه 30,000 دغه جمله ته خصو چې کوئی مولوی سویلی حسین ورزا ټولو نه ساخته وا دی واجنه حسین ورزا ټولو نه ساخته وا چې کربلا ته 10,000 کسان رغلی وو خو هغه ټولو خدای ته نږدې کېدل غوښتل حسین قاتل ذریعہ سره ازدلف علیه 30,000 10,000 کسان را جمع شي او سجاد مولا کل یتقرب الی لکه څنګه موت المنځ کې سی قربتن الی الله اندسی هغه ظالمانو حسین باندې گزار کول سبیل قربتن الی الله. لا یوم کا یوم الحسین وای خیل دنیا تا صدا کربلا کی کم حسین شهید یو وړو کې بچای اصحاب جامع کې نوسته یو وړو کې بچای وارد شولو یاغه وړ بچی لیدل سره استعبره استرګونه کوته خو جری شولې خلکو پختنه وکړې ابن رسول الله دا چوک دی سیدې لیدل سره ته په جړو شولې او ته کو نه دی پیژندوې دا میډانی تر علمدار زوای دی. اجرکم الله. بیا علمدار والا مصائب ته شروع کړل چې هغه علمدار کربلا کې خپل مولانا ځان قربان کړو. هغه علمدار ان لعمی العباس عند الله منزلة یغبطه بها جميع شهداء یوم القیامه شهدا وس بشول پروردگار ایمو ټول شهدا ابوالفضل عباس را مشهور کې هغه احسان بن پوي روي شهدا
بیا عباس فضایل شروع کړل. عباس چوک دی قیامت ورځ به ټوله شهدا آدم نه اخلي قیامت سبي پورې څونه کسان چې خدای لاره کې شهیدان شوي دي هغه ټوله کسان به عباس مقام باندې حسرت کوي چې خدای د عباس ته د کوم یو مقام بیر کړی دی. ایوا مؤمنه روانه څنګه راورسوله موت ته کربلا. مومنه روانه و مدینی چولو کې غویږي کې سروړو کې بچای و په جړو سجاد مولا غا قربان دی وکړو. او مومنی د وړو کې بچای د قرار کا زدي جړو برداشت نشم کوای. هغه مومنی دا پاته وس مولا ده تدگاه امل رسول الله دعوه کرده خونی تا لاړه شم شده ویر کوم تدگاه نه مومنی اندیل ته وی کناره تا کی نشده و تا ویر کا. سکلاغی مومن خپل بچی ته شودې ویر کړلې بچای قرار شو مولا پزمکه کې نستو. مخې واړولو کربلا ته رابطه مو علی اصغر اورورا ته چا یو ګوټ وبه نه تیر کړل. څنګه راورسوله موت ته کربلا. افطار یې څه کولی اوبو ته ولګېدی ټیکاله ولګېدی اوره به شوړېدو پوښتنه به وشوه یا ابن رسول الله افطار کوه روژه ماته که. نو دا جمله به ویله څنګه اوبه وچښم حسین تږی شهید شوی دی. څنګه ټیکاله وخورم بابا مو وږی شهید شوی دی. څنګه راورسوله موت ته کربلا. جوان راغلو ابن رسول الله ورور مو واده دی تو ته دعوت دی چې مو ورور واده کې شرکت وکړي ورور واده مو مبارک شي. ته کو جوان ما معاف کا ته کو نه ابن رسول الله خامخا به مو ورور واده ته رسي. ته کو جوان یو شرط سره دیر سوم ته کو مولا ار یو شرط م قبول دی. وای کوم یو شرط ته کو جوان کا خپل ورور واده کې مو اکبر مصاحب الویل دنیا ته خیال اکبر چوک دې څنګه شهید شو. تدکو مولا قبول مده راغلو مجلس و شپې ټیم وڅکله مجلس شروع کېدو مولا غاګ وکړو چې دا ټول شام مړې کوی اجرکم الله مولا ویلې مړې کو. تدکو دیوا جناغه کسان سے اکبر غام کې شار منه نشي جوړې دای ما کا کلا کا وشوري خپل عظمت لګ وښوي تاسو څومره عظیم یوي. هغه میزبان یې څکلا مجلس تمام شو شامي ولګي دي مسترګې وګړولې مولا خپل ځای کې نشتا. استه دسته مسترګې وګړولې مولا دروازې باندې ولاړ دی. زه په منډو راغلم ابن رسول الله راشه خپل ځای کې کېنه و ته کو آپلن کیا دا دینه مخکې تاول منو ویلې تا ورور واده ته راغلیو خو چې ما اکبر غام کې وجوړېدل دی ما ولمن دي. زه خپل ولمنو سره خپل رخصتي خلوم. تاسو د سجاد مولا غام کې راغلی یو تاسو مولا ولمنه یو. څنګه راورسوله موت ته کربلا. شام بازار باندې روان دی. یو سپینګیری دی بازار کې مخته ته راغللو زبان باندې سره تلل ویله سجاد مولا هیڅ ورته نه ویله خیر د سپینګیری دی نه دی خبر. څه کله هغه خبرې تمام شي ورته کو سپینګیری قرآن د لوستلی دی دا آیات الوستلی ورته کو زه د روزانه قرآن الویلم دا آیات الوستلی دی قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربى ورته کو ها الوستلی دا آیات الوستلی دی واتی ذل قربى حقه ورته کو ها هغه سپینګیری دوته ای جوان دغه اټول آیتونه خو مو رسول اهل بیت په باری کې دي ته ویلې دو آیتونه یې ایوا جمله دوته څو سپینګیریا ای تو رسول ایمون علاوه بل چوک اهل بیت نشتا دي غاګ یو تو کړلو ته چوک او ته کو زین العابدین یوم د رسول الله المسای او ته کو زین العابدین مولا حسین چیته ده بابا د چی ده او ته کو او شیخ بابا ر سره راغله ده خو زکه جاوی کیوم بابا م پاسلو کې نه زی باندې روان ده راغللو شامیانو مانست هغه سپینګیری ایوا جمله دوته او شامیانو ګلونه ما ولو ای رسول الله خلخلا راغلی ده
گلونه محولوی سنگ دنیا تا و خیل سه کربلا کی چوک شهید شوه ده سنگ موت تر ورسول سه حسین چوکو آغا سجاد مولا کله پختنه و نوش ولا زین العابدین کوم ځای نه ډیر زیات تکلیف ته ملاو ده واقعا مظلوم امام ده کوم ځای نه زیات تکلیف سائل خدا تامه کوله سه مولا په کربلا نه وي کربلا کې به یاد اکبر زخمی سینې نه وي یا به د عباس پرې وړمندونو نه وي یا به د اصغر پرې حلقوم نه وي یو وارې سجاد مولا یوه جمله درې وارې تکرار کړه سائل اشام 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 و ته د کوم مولا شام ویلې یوه جمله دوته کو سائل شام دی وجنه کوفې باندې څه کله مروغ لو خلکو مو پیژندلو دی رسول الله خلخانه ده خو مگر آسایل کله مو شام بازار باندې راغلو بیا چامو نه پیژندلو ایمو کاروان وړاندې یو شمی روان و هغه یو غږ کول او شمیانو کربلایان راغلي دي خروغ استقبال وکوي زه به ډېر ادب سره وایم سجاد مولا دې زیمو داسې استقبال وشولو کله دې بازار نه بهر لاړې ما خپله وړه خور نه پیژندله ما خپله قدرمنه ترور نه پیژندله دی ځای نه سجاد مولا فریاد کړی دی یوی د شام مزدګار نه مینې مینې سره اورش سجاد مولای شام مزدګار ټیم باندې به وړه خور ما ته مخ ته کېناسته بس تا لاسو سره سیرې ګریوان سره زخمی خویګو سره یوه جمله درته سجاد وروره دا راته وایه د هوا مرغان چېرته روان دي سینې پسې ونیوله وړې خورې ما خپله ژاړه ما سجاد زړه سېزوه دا خپلو منځالو ته روان دي بیا به ګیلو ګیلو کې یوه جمله راته وکړه ما سجاد وروره ایمو خپله خونه نشته ده یوه جمله دوتې خورې خونه مو شته خو تا قسمت کې بیا مدینه نشته ده عزادارو اندق سجاد مولا ته څه کله ظالم د لاسه زهر میلاو شول نن امام شهادت تورې زده څومره ظلمونه ولیدل دغه مولا څه کله دغه مولا ته زهر میلاو شول هغه ملعون د لاسه زهر و اثار څه کله سینې کې څرګند شولو یو وارې مولا ته تند احساس وشولو غږ یې وکړو ما باقیره زویه لږې اوبه راته راوړه یې څه کله اوبه راوړلی شوې ورته د کوم ما باقیره زویه ما ته سړې اوبه مار کوه ویلې زه سړې اوبه نشم چکای حسین تږی شهید شوی دی ورور مې تږی شهید شوی دی ما باقیره زویه ما ته سړې اوبه مار کوه بابا ویلې سړې اوبه نه در کوم ته د کوم ما باقیره زویه ما سترګې غړولې بابا حسین مې کربلا کې تږی شهید شوی و عزادارو مولا شهید شولو نن د مولا شهادت ورېزه د مینې مینې سره څو جملې واوروئ د مولا هغه مبارک تابوت به څرګندېږي هغه سلام وکړئ حاجتونه مولا باندې سلام ولولوئ یی څه هغه نه بعد څه کله مولا شهادتو ته میلاو شو مولا ته غسله میلاو شولو مولا ته کفانه میلاو شولو ټوله خلخانه را جمع شوه مولا جنازه شان و شوکت سره اوچاته کړه خو ما سلام می حسین باندې زین العابدین انده تخپله څه کله دې ولسم ورېځې باندې راتلې د بابا تنه د بې کفنه ایښې وه سترګې به د غړولې بار بار به د کجاوي نه سترګې غړولې انده به د ویله خدایه د بابا تنه مه بې کفنه ایښې دی زین العابدین تا ته کفن میلاو شولو خو ما سلامی د تا غریب بابا حسین باندې جنازه یې درو ورځو پورې بې کفنه ایښې وه دا نکته ښه ورسره واوروئ څه حاجتونه مو وي تابوت راغللو زین العابدین مولا تا جنازې باندې بیبیانې وژړېدې ما سلامی د تا ګران بابا حسین باندې چا اولیا ژړا دپاره نه پرېږدوله تلې زینبیې باندې اولیاوې لاړه وه غږونه یې کول آشمیانو اما فیکم مسلم چوک مسلمان در کې نشته د رسول المسیح حسین د شهیدیږي فریاد یا حسین